الله چې ما کنځلې اوس پرېښوستې بدې ردې ما پرېښوستې د چا دپاره د چا سترګو دپاره تاسو به مو وایئ د چا سترګو دپاره زه به یې درته ووایم چې دا ما خاص طور سره اختر علي صاحب دپاره چې ما ته خور ویلي چې ته زما دین په دنیا خوري پوه شوې او دویمه خبره دا چې زه فین د چا یم لاول خو به زه تاسو ته دا ووایم چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او چې هغې نه پس څوک دا نور زموږ علما دي لکه اختر علي صاحب والی طارق جمیل صاحب والی او جی مولانا او طارق جمیل صاحب والی او مولانا ادریس صاحب تیر شوي امتونو کې یو دوه کسانو مشکات شریف کې حدیث مبارک ته د یو بل سره ډېره دوستانه وه یو ډېر ګناهګار او بل ډېر نیک سړی نو دې نیک سړي به دا ګناهګار به منې کو د ګناه نه او چونکې هغه به بیا خپله خبره تره کوله بیا به وي نه بیا به یې کوله نو اخره کې دا کم نیک سړی چې دی غوسه شو او سیوي ورته وی پته نه چې تاله به الله جهنم کې کم ځای سي کړی یعنی ته به خامخا جهنم ته ځې داسې دغه خبرو نه اندازه ولګېده د وخت په نبي باندې وحي راله او وی ورته الله جل شانه چې ته دې کس ته ووایه آیا دا جنتونه ستا دي آیا دا جهنمونه ستا دي چې ته یې تقسیمې ای نبي ووایه دغې کس ته دا څوک چې وایي چې پلانې جهنم به ستا ځې ورته ووایه چې کم مقام مې تاله په جنت کې درکړو هغه مې دې ګناهګار له په جنت کې ورکو او کم مقام چې دې ګناهګار له ما په جهنم کې کړو هغه ځای ما تاله درکو دا جهنمونه او جنتونه ستا دي نو غرض مې دا دی جی زموږ چې دا کومه تورسرې ده دې توبه ویستله که نه چونکې زه هغه کمنټس خو زه ګورم جي نو ماشاءالله تاسو نه تپوس کوم داسې خبره کوو زه په هغه دنیا کې هم خبرې وي صحیح ده خبرې وي او دا میډیا و او دا ویډیوګانې وي هر څوک بدلله او دا نوم بدنام شو دا شو هغه شو صحیح شو هغه صحیح وځه اوس دې دنیا ته راواوړې ده که نه دې دنیا ته نو په دې دنیا کې موږ نه پرېږدو تاسو راته ووایه ځه دا موږ چې وایو که نه چې بس د دې یو څو ورځې توبه ده تاسو ته وایم ځه انما الاعمال بالخواتم د زندګۍ ټول دارومدار په آخره خاتمه ده زه خپل ځان یادوم آیا ما سره د دې ګارنټي شته چې زه به ځان سره ایمان یوسم دنیا نه آیا زما سبا څه پته لګي د ایمان زه کوم ځای ته پرېوځم ما د زندګۍ ټول دارومدار په آخره خاتمه ده حدیث مبارک کې راځي وایي سحر به مسلمان او ماښام به کافري او ماښام به مسلمان او سحر به کافري او حدیث مبارکو کې راځي یو کس په جنت ته یو لیش نږدې یو لیش او داسې کار به ترې وشي چې یو لیش په جهنم ته نږدې شي د الله بندګانو مهرباني وکوي تسلي پکار ده ګوره یو مولانا صاحب یو کتاب مې کتو ډېره ښایسته مثال به کې ورکړی جي ما یوه نقشه ویسته یوه نقشه او خلکو ته مې مخې ته راوړه او ما ورته ووي چې جناب په دې نقشه کې چې کومه غلطي ده هغه راوباسئ نو وایي هر څوک چا دا لکیره چا دا غلطي ده دا غلطي ده مولوي صاحب وایي چې لږ ټایم پس رالم چې ومې کتله زما په نقشه کې روغ ځای نه و ټول داسې دا غلطي ده نشاناتو نو بیا مې پې ولیکله او خلکو ته مې وي داسې چلو کوي زه خو اوس ځمه تاسو خو پکې غلطیانې راویستې خو داسې چلو کوي چې دا غلطي تې وباسئ او صحیح کوي په خپله نو چې بیا لږ ساعت پس رالمه که نه هغه نقشه اقه شانتې پرته وه چې څنګه وه هم اقه شانتې وه ولې د ګناه او د عیبونو تلاش کول زه خپل ځان یادوم ښځې څوک هم نه یادوم جي د ګناه او عیبونه تلاش کول چې په دې مسلمان کې دا عیب دی دا ګناه ده دا ماته نه ده دا ډېر اسانه ده جي دا خو بس ماته ډېر اسانه ده جي د مسلمان نه پرده چوتول او د مسلمان عیبونه تلاش کول دا ماته ډېر اسانه ده خو دغه مسلمان سیده کول او که هغه سیده شي د هغه سره مرسته کول هغه جي بیا مانه نه کېږي چې دغه کې زه بیا پاتې ما او نبي علیه صلات وسلام فرمایي څوک چې د چا عیبونه لټوي واورئ ښه مهرباني وکړئ دا کم چې دا ډېر پکې زموږ وروڼه پکې ډېر داسې دي چې ماشاءالله فلس
پوینټونه کوي، مثبت کمنټونه کوي، خو ډېرونه پکې زموږ داسې دي جي چې ته داسې، ته به داسې، ته هغسې، ته هغسې. د الله بنده زما څه پته لګي، زه خو په بل ګوته چوتوم چې ته داسې وي، ته هغسې وي او ته نشي دغه چل کولی، ته هغه چل نشي کولی. زما څه پته لګي، زما وروسته څه پته لګي، آیا زه به کلمه ځان سره یو سمه کو یو نو سمه، زمانه چې کم بچی پیدا کیږي څنګه وي. او ګوره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې د چا عیبونه لټوي او څوک د چا نه پرده چوتوي او کم په عیبونو خفه کیږي او هغه مخې له راولي، نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په خپله چاردیوالۍ کې به دننه الله بې رسوا کړي. ښه، او بل حدیث مبارک کې ځي تر هغه وخته پورې به ورله مرګ نه راځي تر څو پورې چې په دې عیب کې مبتلا نه کړي. نو زه دا خبره کوم جي ما توبه ویسته ځه، پته نه لګي، توبه ویم دیتا چې په صدق توبه وباسه. نبی علیہ السلام د الله رسول توبه چې وپې وباسم بیا ما ته که معاف کوي به مې الله، او بیا 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 وایي په ګناه به ستړی شي خو الله په معاف کېدو نه ستړی کېږي، خو په صدق توبه. ښه، په صدق توبه. زموږ دې خور چې په صدق توبه ویستله او زه تاسو نه تپوس کوم که نه موږ تاسو څومره وایي بهی دا څوک دي چې صحیح کي او څوک به دا چلو کي، څوک به هغه چلو کي، او بس دا دي او دا هغه دي. او چې اوس یې توبه ویسته جناب نو په هغې کې مونږ دا پریدونه زه ګورې هسې نه ستا ذهن ته درایي چې دا ځان مشهور دا خبره ترې الحمدلله په یو نیم کال کې زما په نوم باندې 80-90 پیجونه سا شوي دي. ښه، او داسې په یوټیوب کې ما بله ورځ یو ویډیو کتله 41 ځای تقسیم شوی و. ښه جي، او نو الحمدلله زه د شهرت وږی نه یم، خو د صرف د دې په شکل کې دوی چې دا توبه ویسته د دې په شکل کې ډېر خلک دي چې دینداری اختیار کی. شیخ زکریا رحمت الله علیه مثال لیکلی، هغه وایي یو کس دینداره شو که نه نو دا خلک وله دومره پیغورونه بیا ورکوي چې لږه خبره وکړي نو هغه وایي اوسه پورې به دې دا که اوس داسې کې، نو هغه څه کوي، هغه رو بیا کیني، هغه رو بیا کیني، نو څه وکړي بیا خپلې خبرې اترې شروع کړي. اوس دوی توبه ویسته، خو زما او ستا په دې کمنټسو باندې او زما او ستا په دې ویډیوګانو باندې دوی واپس راغلل، زما ورته بیا ذمهوار یو. ښه، نو غرض مې دا دی جناب تسلي ورکوي او داسې یو پلس پیغام ورکول پکار دي. او بل زه تاسو ته خبره کوم که نه هسې اخلاقو کې څومره زور دی، اخلاقو کې تاسو راته ووایي زما د خولې نه صرف د یو خور لفظ ووت. ښه، د یو خولې نه مې یو خور لفظ ووت. اخلاق تاسو خیال وکړو که نه، ځکه خو نبي علیه السلام فرمایي د چا چې اخلاق ښایسته قیامت کې به زما د خپو خواته پاسي. ایثقل شیء یوضع فی الميزان المؤمن یوم القیامة خلق حسن. نبی علیہ السلام فرمایي قیامت کې به د ټولو نه وزندار څیز صحیح دا به اخلاقي جي. زما نبی 18 سال محنت کو، 18 سال 18-19 سال محنت کو، 1400 صحابه مسلمانان شو لګبل. خو چې کله بیا صلح حدیبیه وشوه زه به تا سره کینم ته به ما سره کینې، کافران به راځي مسلمانانو بازارونو ته، مسلمانان مزه د کافرانو بازارونو ته یو بل سره به کینو پاسو. نو په 3 کالو کې 1,24,000 ته صحابه ورسېدل. تاسو ته پته ده دا ټول د اخلاقو شکستو. ښه، اخلاقو نو ماشاءالله منځونو والم د دنیا دي او ذکرونو والم د دنیا دي، عمرونو او حجونو والم د دنیا دي، خو د اخلاقو د علاج نه دی جي، دا بالکل ښه جناب. نو داسې تسلیانې ورکول پکار دي، تسلیانې هغه له حوصله افزایي ورکول پکار دي. د ګناه دنیا کې چې خو موږ بس ډېرې خبرې اترې کولې او ډېرې ویډیوګانې هم بس کولې، او چې دې دنیا ته راواوړې ده یقیني که څوک وله پاله سان تسلي ورکوي، هر یو وله پیغور ورکوي، دمازۍ پیغور ورکوي، ته داسې وي ته هغسې وي ته داسې نشي کېدی هغسې نشي کېدی. نو واورئ نبي علیه السلام فرمایي ګورئ یا به دې داسې بچي پیدا کېږي او یا که چېرې پیدا دې نشي نو پخپله به په دې کې مبتلا کېږي او کدانې الله به رسوا کوي. ګوره د الله جل شانه رحم دی، رحم چې په چا باندې وشي. عمر رضی الله فرمایي ګوره دومره امید به د الله نه ساتو او یره به څومره وه، وایي که چېرې ټول خلک جهنم ته لاړه او یو کس جنت ته لاړه، وایي د الله نه مې دا امید دی چې هغه به ځي، او یو کس جهنم جنت ته لاړی او یو کس جهنم ته لاړی، نو دومره یریږم چې دا به ځیمه. نو غرض مې دا دی جي بسې یو کس توبه ویسته بس جي الحمدلله الله یې ته جي استقامت نصیب کړي. الله استقامت نه جي نه زما عیبونه لټول دي جي، زه به عیبونه لټوم اگر که په ما کې زما خبره بل شان دي خو زه به بل عیبونه لټوم. نو غرض مې دا دی جي مهرباني وکړي جي په داسې حالاتو کې د یو کس لږه شان دغه کوئ، حوصله افزایي کوئ. صحیح ده جي، الله مرته خوشحاله ساتي. او زموږ ستاسو دپاره دعا ده چې الله جل شانه تاسو په دې توبې باندې استقامت درکړي. الله دې موږ ټول ته په توبې باندې استقامت راکړي. ایمان ځان سره وړل پته نه لګي چاته جي چې څوک دنیا نه بې ایمانه ځي او با ایمانه ځي، دا هېچ چاته د سبا پته نه لګي. ښه، نو الله دې موږ ټول معاف کړي.